د 75 روپو د نوٹ نه وروسته حکومت چې دی د 75 روپو سیکه راایستلې ده. ته د سیټ ته چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي، خو که تاسو کتلئ د 75 روپو نوٹ چې دی هغه چلېږي هم نه، که دوکاندار لی ورکوې نو اکثر یې دوکاندار اخلي هم نه، ځکه چې 15 روپۍ چې دی هغه پکې نشته، نو د دې د وجې نه هغه 75 روپۍ چې دی دا نه چلېږي. اوس پسې حکومت چې دی کومه جشن ازادي وه نو په دې کې پسې 75 روپو دا سیکه چې دی دا راویستله، څنګه چې زمونږ د 15 روپو سیکه وه، د روپۍ د 2 روپو هغه سیکه وه، نو دغه شان دې پسې د 75 روپو سیکه چې دا راایستلې ده، خو په دې کې بدلي راوستې ده. په دې کې بدلي راوستې ده ځکه چې په هغې باندې به د قائد اعظم تصویر چې دی دا به د قائد اعظم تصویر چې دی هغې ته اوس ختم کړی دی، ځکه په دې یو مخ باندې چې دی ستوری او سپوږمۍ ده او اسلامي جمهوریه پاکستان یې لیکلی دی، او په دې بل مخ چې دی په دې باندې یې لیکلي ده پاکستان همیشه زنده باد، دی پې غټ لیکلی دی، او مرګ حق دی پې لیکلی دی. د دوو جهازونو چې دی تصویر یې پې ورکړی دی، د یو سایډ نه د بل سایډ نه یوه کشتۍ ورکړې ده، او دغه شانتې یو دغه یې پې ورکړی دی، ریډار سیسټم هغه چې دی هغه یې پې ورکړی دی، نو دا یې پې ورکړی دي، او دا یو یادګاره سیکه چې دا راوتلې ده. خو که تاسو کتلي دغه شانتې یادګار چې دی د 75 روپو هغه نوټ راوتلی هغه ونه چلېدلو، خو دا سیکې چې دی دا بهر داسې نه راوځي، کمتر سیکې چې دي دا راوځي. نو په دې جشن ازادۍ کې کومه 78 وي ازادي وه، نو په دې کې حکومت چې دی دغه سیکې چې دی دا یادګاره راایستلې ده. نو تاسو هم د دې په باره کې خپل رایه چې دی دا شریک کړئ چې د قائد اعظم تصویر یې تلر کړی، د جهازونو د کشتۍ او د ریډار دا تصویر یې پې ورکړی، د دې په باره کې خپل رایه چې دی دا لازم شیر کړئ.